على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه دروجی فضائل اوشو دیغا فوائد کی سلسلہ روانوا اولا فیده د فیده د روجین آغا بیان شوا چی بنده کی تقوی پیدا کی روجا و بنده مسلمان نا متقی جوڑی دوی میں پیده داوا حکمت و کمال پر روجی کی چی بروجی سرا د بنده مسلمان مخکینی د کال گناہونا صغائر طول معاف کیگی او کبائر سپکش درم فیده دروجی اغداد چه اللہ پاک بندہ مومن مسلمان تا دروجی بے حساب اجر و ثواب ورتے اغد ملائکو پہ حساب کے نرازی د بندگانو پہ حساب کے د مخلوق پہ حساب کے نرازی دمرا اجر و ثواب اللہ پاک ورکی چه اغا بے حساب اجر و ثواب دی بندہ تا پروجی بانی ملاوی پا اعمالو کی نیکو کی اغا کم عمل چه بے حساب اجر و ثواب دا چه مخلوق دا دیگه دی اندازی معلومان نشتا آغا روجه دا او حدیث مبارک ذکر کیگی نیمه حصہ دی حدیث مبارک چه دا آغا حدیث نبوی دا او نیمه حصہ چه دا آغا حدیث قدسی دا حدیث نبوی دو تا ویلیشی چه پیغمبر علیہ السلام ویلی او دو تا وحی جلی نه بلکه وحی خفی شوی او کم چه حدیث قدسی دا اگر توی چی بلا واسطہ اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام تا فرمائیلی نبی علیہ السلام فرمائی کل عمل ابن آدم یضاعفو پیغمبر علیہ السلام فرمائی ہر عمل دی بندہ دی بنی آدم ہر نیک عمل یضاعفو دا پسوس و چند بانی اللہ پاک دی بندہ نقبلی الحسنة عشر امثالها الى 700 ضعف پیغمبر علیہ السلام فرمائی یونی کی د مومن یو پلس او اللہ پاک یو پا وسو باندی د بندہ نقبلی چسمر د بندہ پا دی عمل کی اخلاص وی امون اللہ تعالی دی بندہ د عمل پا چندور باندی قبلی ادنا اندازه دا چی یو عمل یو پلس باندی اللہ قبلی تر اویا تر دی حد پوری چی نبی اسلام فرمائی چی یونی کی دی بندہ اللہ پاک کو غصہ و چندون بانم قبلی خو پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی قال اللہ عز و جل اللہ پاک فرمائی الا الصوم دی روجی لپارا پا چندون بان قبلول نشتا دا چی مطلب روجہ یو پلس اللہ قبول کی یو پاویا یا پوسا و بان اللہ قبول کی دل پارا چندونا اندازہ نشتا چه مثال لس چنده اویا چنده وسو چنده پانده زبانی دل پار آغا مقدار نشتا داد دی حساب دی مقدار دی چندونونا روجه چه دا مستثنا دا نبی اسلام فرمی اللہ پاکوی فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِ بِهِ دا روجه دی بنده زمال پار نیولی دا پیغمبر علیہ السلام فرمی اللہ پاک فرمی چه زد دا اجر ورکوم که کم عمال نیک بنده کی داغب اللہ تعالی تا عبادت کرے شوے عمل اجر ثواب ملائکہ لکی کتا منس کے ہو کتا ذکر کے کتا تلاوت کے ہو کتا صدقات کے ستا عمل نامہ کی دا ملائکہ لکی روجہ نبی اسلام فرمی اللہ پاک وی زمال پارا دا دا اجر و ثواب با زور کو نوچہ اللہ پاک اجر و ثواب دا ورکی آغا با مناسب لائق دشان دے اللہ پاک اجر و ثواب دی ذکر ہر شخص دخپل وس مطابق ورک رکھئی مثلا یو فقیر دا تانا سوال کی مانا سوال کی چیز منگ وسنو لس بور کو یا بشل بورتور کچیر دا فقیر دی کلی مشر ملک تلاشی یا دی کلی خان تلاشی ناغا پا دخپل حیثیت مناسب ورکی چه مطلب دا چیا با سلور کیا با 1500 ور کی او کچیر دا فقیر او سالگر
د ملک یو باچا ته ورغی نو هغه باچا به د خپل شان او د خپل حیثیت مناسب به درته ورکړه کوي ځکه هغه باچا په 10 په 100 په 500 په زرو باندې بد ښکاري بلکې هغه به د خپل شان باچا به اندازه باندې ورکوي یا به ورته مثال په طور کور ورکړي چې دی ترې سوال وکړي یا به ورته مثال په طور ګاډی ورکړي یا په لکونو پیسې ورته ورکړي یا به ټول هغه کوم ضرورتونه وي هغه به یې د سرکاري کې چې بس دا سستا د تا لپاره به د میاشتې دومره تنخواه او دومره خرچه تا ته میلاوي نو که ملایکه د روژهدار ثواب ولیکي هغه به خپل شان مناسب لیکي خو الله پاک فرمایي چې نه روژه زما لپاره ده زه د خپل شان مناسب دی بنده ته زه اجر و ثواب ورکوم چې الله پاک د خپل شان مطابق ورکوي الله پاک هغه ذات ده چې مخلوق ته د هغه د ورکړې معلومات نه کیږي هغه خالق ته معلوم ده چې دی بنده روژهدار ته به الله څه ورکوي څه بدل به درته الله ورکوي هغه معلومات نه کیږي چې څومره بدل به وي څه به وي او څه به الله پاک دی بنده روژهدار ته ورکوي اگر که حدیث مبارکو کې دا راځي چې د ده لپاره د روژهدار لپاره دا اجر و ثواب میلمستیا به ورکوي او هغه د حوض کوثر اوبه په ده باندې ریان جنت ته به داخلیږي خو یو په حدیث مبارک کې دا کی چې آخر کې ورکول دي هغه دا دي چې وروستو حدیث کې هم دا راځي چې الله پاک به ده ته د جنت هغه څه ورکوي چې څه د ده خوښې او تر دې حده پورې چې الله پاک به د خپل دیدار دی روژهدار ته ورکوي نو الله پاک د خپل شان مناسب دی بنده ته اجر و ثواب ورکوي بدله ورکوي عوض ورکوي دته د دې حدیث مبارک چې الصوم لی وانا اجزی به دویمه توجیه دا ده و چې کله یو مؤمن مسلمان روژه ونیسي د دې روژهدار مؤمن مسلمان د دې روژې ثواب ملایکه لیکي چې ملایکه لیکي دا ثواب لیکي د روژهدار نو روژهدار چې دا کومه روژه نیولې ده دغه روژه چې ده دومره اجر و ثواب لري چې ملایکه د ده لیکل نشي قابو کولی ځکه دا روژه چې ده د ده بنده روژهدار په دې معدې باندې اثر کړی ده نو معدې باندې چې اثر کړه معده وږې شوه جګر وږی شو په ټول بدن باندې اثر نو چې کله په ټول بدن باندې اثر کې ټول بدن د ده په ثوابونو شروع ده لکه د انسان په دې بدن کې څومره هډوکي دي او څومره بندونه دي او مثال په طور کولمې دي او وینه ده غوښه ده سترګې دي غوږونه دي او ژبه ده مرۍ ده چې د بدن ټول څومره مثال په طور په بدن کې اجزا دي اعضا دي دا ټول باندې اثر کوي ځکه انسان دا جهان اصغر ده لکه څنګه چې جهان اکبر کې هر څه موجود دي بدن کې هر څه موجود دي چې د هر څه باندې اثر کوي نو ملایکه به یوازې د روژهدار د دې خولې وچوالی ولیکي خو چې کله دی مازدیګر کېږي نو دا لیکل د وچوالی لیکلی ده او مثال په طور د مرۍ هغه نه ده لیکل معدې هغه تکلیف نه د جګر او د زړه او د دماغ د بدن دا اجر ثواب دی پاتې شي دی لیکل نشي کولی دا لیکل دی پاتې چې اجر ته ګوري هغه مقصد دا چې څو قسمه اجرونه روان دي د بدن نه د دې الله طرف ته قبلیږي او دا ملایکه چې د دې یو عمل اجر لیکل هغه کوي او دا نور اعمال چې قبلیږي دا بدن باندې اثري هغه مطلب نشي لیکلی چې د نشي لیکلی الله پاک فرمایي چې الصوم لی وانا اجزی به روژه زما لپاره ده د دې په ثواب په اندازه مقصد دا چې تاسو نه د ثواب اندازه ما ته پته ده او مقصد دا چې د اجر به زه ورکوم درېیمه توجیه د دې حدیث مبارک دا ده چې الصوم لی وانا اجزی به الله پاک دا فرمایي نبی اسلام فرمایي چې روژه زما لپاره د علم ما لره ده علم مخلوق لره نشته د روژې په دې باندې مخلوق نه پوهېږي چې دې روژه پاتې ده او که ماته اوس یو سړی چې مثال په طور مونځ کې مونځ ماتېدو باندې ته هم پوهېږي چې سړي مونځ مات شو په دې باندې هر سړی پوهېږي مونځ یې مات شو ملایکه هم په دې کې پوهېږي چې مونځ یې مات شو تلاوت یې غلط وکړه خو په دې باندې مخلوق نه پوهېږي چې دا روژه د دې سړي شته او که ماته ځکه خوله کې اوبه اچول شته که نه او داسې کې خوله کې اوبه اچوي او مطلب تیری نه نو دا خو تا ته پته نه لګي چې تیر شو که تیر نه شو چې چا خپل هغې نو هغه ته معلومات کړي الله تعالی ته معلومات چې دا خولې ته اوبه واچولې راودې کوم ساس کې لاندې لاړه او که نه که یو ساس کې هم لا ډېر جمع کړي نو بل چا ته خو معلومات نه کړي
نه ملایکې ته معلومات کیږي نه بل انسان دا په حواسو باندې نه هغه کي نه په نظر راځي او نه په غوږ باندې هغه غوږ باندې دومره شي چې وایي چې زه ما روژه ده ته وایي چې روژې ده نور خو تا ته پته نه لګي چې روژې باقي ده او که ختمه ده د حدیث مبارک توجیه دا کوي چې الصوم لی الله پاک فرمایي د دې روژهدار د روژې علم ما سره ده چې چا روژه باقي پاتې چا ماته ده چا روژه باقي پاتې نه چا ماته ده چا برابره ده نو چې کله علم ما سره ده نو د دې روژهدار اجر ثواب به هم څه کومه زه به ورکوم څلورمه توجیه دا ده الله پاک فرمایي چې دا روژه زما لپاره ده اجر زه ورکوم هغه ده چې دا روژه زما لپاره ده دا روژه باندې یوازې زما عبادت شوې ده د آدم علیه السلام نه راواخله تر دې دمه پورې هېچا به هم نه یې اورېدلي کوم بت پرست د خپل د بت په نوم باندې روژه نیولي یو مثال په طور یو کافر د خپل معبود ناحق په نوم باندې روژه نه ده نیولې اگر که څومره نظر ده مثال په طور سجده ده یا مثال په طور طواف ده هغه د خپلو بتانو خپلو معبودانو ناحقو نه کړي دي کافرانو خو تر اوسه پورې تر نن ورځې پورې کوم کافر هم د خپل د بتو هغه معبود ناحق په نوم باندې چرم روژه نه ده نیولې نه الله پاک فرمایي چې په دې روژه کې ما سره ایس چا یو کس هم مطلب دا چې څوک شریک کړي نه دي نو مطلب دا روژه خالص ما لپاره ده ما سره په دې روژه کې یو کافر خپل معبود نه ده شریک کړی چې خاص زما لپاره یې د اجر ثواب به څه کومه زه بله توجیه دا ده پنځمه توجیه غالبا چې الله پاک فرمایي چې روژه زما لپاره د اجر به زه ورکوم دا ډېر د شرافت د وجې نه دی بنده د عمل الله نسبت ځان ته کوي لکه څرنګه چې ډېر د شرافت د کعبې مبارکې د ډېر شرافت د وجې نه الله پاک څه فرمایي بیت الله درته وایي کعبې ته څه ویلی شي بیت الله مطلب دا چې حدیث مبارکو کې عام مشهوره مکه معظمې د کوټې ته څه ویلی شي د کعبې ته بیت الله دا د ډېر شرافت د وجې نه اگر که دا ټول څیزونه الله لره دي مطلب که دا کورونه دي او که دا بنګلې دي او که دا ځمکه ټول د الله دي خو هغه کوټې ته الله نسبت د خپل ځان کوي نو دا ټول اعمال الله لپاره دي که منځونه دي او که تلاوتونه دي که ذکرونه دي خو یوازې روژه الله پاک فرمایي چې الصوم لی روژه زما لپاره دا څه د وجې نه ډېر شرافت دی شپږمه توجیه دا کولی شي چې الصوم لی و انا اجزي به روژه الله پاک فرمایي ما لره ده ځکه روژه د آسماني صفت ده معنا دا چې څومره ملایکې د هغې روژه ده الله پاک فرمایي روژه زما لپاره الله پاک نه خوري نسکي نو حدیث مبارک کې راځي تاسې خپل اخلاق داسې جوړ کړي چې څنګه د الله اخلاق چې روژه زما لپاره نه خوړل نسکل دا صفت د الله پاک ده او د بنده ځان کې د خپل د محبوب چې کوم نه خوړل نسکل دي د ځان نه داسې جوړ که مثال په طور لکه څنګه چې عاشق د خپل معشوق لباس ګوري همغسې لباس اخلي یا مثال خبرې څرنګې هغه کې دی همغسې خبرې کوي همغسې کردار کې هغه عادت ځان کې هغه کې لکه څنګه چې امتیان د نبي صلی وسلم د پیغمبر علیه وسلم هر عمل چې نبی اسلام کړی ده نبی علیه السلام ویلی ده او د نبی علیه السلام تر مخ شوی ده نبی اسلام ته یې منې نه ده کړې د ټولو ته ګران ده همغه عمل کوي لکه مثال په طور دا څومره سنت طریقې سنت اعمال دي که مسواک وهل ده او مثال په طور دا نور اعمال دي دا ټول دا امت یې کوي نو هلته محبوب الهي هغه ذات هغه نه خوړل کوي نسکل کوي نو بندم نه خوړل نسکل کوي نو مقصد دا چې الله پاک فرمایي روژه خو زما ده او بدل به زه ورکوم اومه توجیه د دې دا بیان شوې ده چې الله پاک فرمایي چې روژه زما لپاره ده او د دې بدل به مقصد دا چې زه ورکوم دا روایت چې کوم ذکر شوی ده دا په دا حدیث مبارک په بل روایت باندې راغلی ده هغه دا چې الصوم لی انا اجزي به بل دا چې انا اجزه به الله پاک فرمایي روژه زما لپاره ده په بدل کې د خپل ځان دی بنده ته ورکوم بله توجیه ده خو د دې مبارک دا چې الله پاک د روژې په بدل کې خپل ځان بنده له ولې ورکوي نو راځو اول معنا به د دې روژې وکړو چې روژه په عربي کې دته صوم ویلی شي د صوم معنا به وکړو بیا به دا وایي چې الله پاک د دې روژې په بدل کې ځان ولې ورکوي صوم په لغت په معنا سره په معنا دی وچتوالي سره راځي لکه څرنګه امرؤ القیس په یو بیت کې وایي چې سام النهارو معنا دا ارتفع النهار معنا اوچته شوه ورځ اوچته شوه ورځ ګرمه شوه
صوم په معنا د چا سره ده؟ رفعت سره ده، اوچتوالي سره ده. روژه ته صوم وي، صوم په معنا د رفعت، یعنی دا یو اوچت عبادت. او حدیث مبارک کې راځي او ابو امامه رضی الله تعالی عنہ فرمایي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وایي چې د الله پیغمبر داس یو عمل راته وښیه چې زه وکم یا به جنت ته داخل شم. نبی صلی الله علیه وسلم د صحابي ته سفر مې علیک بالصوم، ځان باندې لازم څه شي کړو؟ روزه ونیسه. فإنه لا مثل له. نبی صلی الله علیه وسلم صحابي ته وایي چې دا روزه داسې یو عمل ده چې د مثل نشته، بې مثله شی ده. بې مثله شی داسې ده چې دا خو کول نه دي، روزه څخه کول خو نه دي. خلک وایي چې روزه مې ونیوله، نو روزه خو نیول کېږي نه. مثال څنګه چې ویني چې دا خو نیت ته د زړه ویل شي، زړه کې وایي چې مثال به در زما روزه ده. روزه خو کول نه دي، روزه څه شی دي؟ پرېښودل دي. خوراک پرېږده، اسکل پرېږده، نزدېکت پرېږده، دغه ته روژه وي. نو روژه اوس پرېښودل دي، کول نه دي. نو نبی اسلام ورته وفرمیل چې دا بې مثله عبادت ده، د ده مثل نشته. د نورو عبادتونو کې اوس مونځ څه شی کولی که اودس به کې، مثال په طور قیام به کې، رکوع به کې، سجده به کې، تلاوت هم کول دي. اوس روژه چې ده دا خو کول نه دي، پرېښودل دي، دا بې مثله عبادت. نو نبی اسلام فرمایي چې فإنه لا مثل له. روژه په ځان لازم کې د مثل نشته، بې مثله څه مثل نشته، په عبادتونو کې مثل نشته، په جنت کې مثل نشته. د ده مثل چې دا مقصد دا چې هوره نه ده، د جنت اوبه نه دي، د جنت شراب نه دي، د جنت مقصد دا چې یو قسم نعمت هم د جنت د مثل نه ده. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا بې مثله ده. الله په قرآن کریم کې فرمایي چې وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. جنت کې چې الله بدلی بندگان ته ورکړي دا مشابه د دنیا سره په مثل د دنیا وي. او روژه بې مثله شی ده، نو بې مثله په جنت کې هېڅ شی هم نشته ده، ټول مثل والا څیزونه دي. او یوازې بې مثله چې ده الله په قرآن کریم کې فرمایي چې لیس کمثله شیء، د الله په مثل باندې هېڅ شی نشته ده. نو الله پاک بې مثله ذات ده، روژه بې مثله عبادت، بې مثله عبادت په بدل کې بې مثله ذات الله خپل ځان دی باندې کوي. نو د روژې درېیمه فایده دا ده چې الله پاک دی بنده ته بې حسابه اجر ورکړي، بې اندازې، بلکې داسې اندازه چې مخلوق ته معلومات نه کي، داسې اجر ثواب الله پاک دی بنده ته ورکړي. او یا دا چې الله پاک په روژه باندې بنده ته بې مثله بدل ورکړي. بې مثله بدل هغه ده چې الله پاک خپل ذات دی بنده ته ورکړي. نو روژه مقصد دا چې د دې درېیمه او فایده چې د هغه دا ده چې الله پاک بندگانو ته بې حسابه اجر ورکوي.